شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ تخبۍ پریس کلب اپیشل چې کومه د سوشل میډیا پاڼه ده او زه ستاسو کوربه جلال صافي موجود یم تخبۍ کې شریف آباد کې مسجد الفاروق کې څه موده وړاندې یو ویډیو مخکې هم دلته موږ کړې وه چې دې جومات باندې کار سټارټ و او موږ د امداد دپاره تاسو ته اپیل کړی یقینا چې په هغه کې هم څه پښتنو مرسته کړې وه داسې اورو امداد شوی هغه جومات مکمل شوی دی خو په بره چت باندې چې کوم کار پاتې دی یا دی کې سولر پلانټ لګول یا نور داسې لږ ډېر کارونه پاتې دي نو هغې حوالې سره بیا هم تاسو ته به دغه ګزارش چې تاسو په دې کې مرسته وکړئ هغه شتمن خلک چې د تخبې تحصیل سره تعلق ساتي یا په بهر ملکونو کې کوم مسافر دي هغوی ته به دغه ګزارش شي هم په دغه لړ کې بیا راغلي مشران را سره ولاړ دي دوی سره به خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ تاسو نوم څه دی جي زما جي نواب زاده نوم دی د محله شریف آباد تخبۍ ضلع اوسېدونکی یم او د انجمن جوانانو صدارت هم اوسه پورې زما لاس کې و او انشاءالله دیم موږ چې کله د جومات د بنیاد شروع کړم تاسو موږ نه انټرویو اخیستی و د هغه ټول دنیا ته موږ د هغې میسج رسولی و ټول مسلمانانو ته اوس موږ دغه مسلمانانو ته واپس دې لپاره هغه کوو چې یاره موږ ته مسجد کې بجلی نه وي اکثر لوډ شیډینګ نو دې لپاره موږ ته سولر ضرورت دی نو زمونږ مخیر حضرات ته مسلمانانو ته دا اپیل دی چې موږ سره په دې دا کې پوره مرسته وکړي که ستاسو په تعاون سره او که نه زموږ سره بیا رابطې کوي نو دا به موږ سره د یقین الله سره ښه دي الله باندې ورواړول پکار دي چې په الله باندې ورواړو دنیا خو آخري لږ وخت یې لږ یا ډېر پر سړي به تېرېږي نو دغې دپاره ما ټول مسلمانانو ته خاص کر د تحصیلي تخبۍ خلکو ته او د خپل محله شریف آباد خلکو ته هغه ورځ ما په جومات کې هم وینا کړې وه او اوس بیا د تاسو په وساطت سره هغوی ته دا وینا کوو چې یاره به موږ سره په دې سولر انتظام کې پوره مرسته وکړي ډېره مننه الله په درمنه خوشحاله او آباد لره جزاک الله جي جزاک الله ښه ستاسو نامه څه دی جي صاحب زما جي محمد طاهر دا کاکاجي خو خبرې وکړې تاسو څه وایي څومره کار پاتې دی څه کول دي څه نه دي دا کتونکو ته ووایي دلته کې خو جي تاسو دا په دې کیمرې ته هم مخامخ دي چې ټایل لګول دي ماربل لګول دي که نه جي دا شان چې کوم دی نو نور هم د سپون هم پکې جي نشته دی نو که زموږ سره چې کوم دی څومره دې کې امداد وکړی شي نو الله کوره چې څومره ښایستې او څومره ډېرې پیسې رالي نو به پرې ډېرې ولګي نو انشاءالله چې تاسو په تعاون باندې به کېږي موږ ټولو ملګرو ته دا اپیل دی او دا درخواست دی چې یاره موږ سره دې کې تعاون وکړي نو د الله کور دی نو ښه ښایسته به جوړ شي صحیح والسلام تاسو څه اکاونټ نمبر ایزي پیسہ یا داسې موبایل نمبر کنټیکټ دا ووایي جي 0390565771 زما نمبر دی که څوک زما سره رابطه کوي نو بالکل کولی شي صحیح دی अनि تاسو به څه وایي جي السلام علیکم جی زه شریف آباد اوسېدونکی یم داود شاه نوم یې دی او زه د چاندې د په سلسله کې تاسو راوتې لګیا یې نو زه دا درخواست کوم چې یاره په دې جومات کې چې کم کار پاتې دی کړکیان شي ورونه شي نو دې کې دا کار مکمل شي که نه کارونه به ګډېر پاتې خو لکه مختصر کارونه به کې هم پاتې که نه اوس درخواست دا دی چې لکه دا خفیه ته چانده ښه ډېره وشي او بیا الله پاک په طریقې سره هغه جومات برابر کړي جومات دیهات ته راورسېد نو اوس ستاسو تعاون دی چې په دې کې کم از کم ستاسو لږ شان دغه وشي نو ډېر زیات به ښه الله یې تاسو له دې اجر درکړي جزاک الله جزاک الله مانشاه ایډوکیټ د شریف آباد اوسېدونکی یم او دا جومات تقریبا د 3-4 سال وشو دا بلډینګ الله دې حده پورې راورسو نو زه دا کم چې بهر ملک دي د دې خپلې علاقې کم چې د دې ځای کم ښه خلک دي داسې مالدار ترین نو هغوی که فاینانشلي دې کې خپل پیسې دې کې انویسټ کړي څنګه چې سړی په بزنس کې پیسې انویسټ کوي او ماله پراپټ راکوي راله نو دا هم یو صدقه جاریه ده نو دا به تاسو له پراپټ درکوي انسان وفات شي هغه صدقه جاریه د هغوی سټارټ بیا نو دې کې موږ ته د مینټیننس کار پاتې دی ډېر زیات و پکې هم نشته پکې تاسو وګورئ پکې نشته نو که تاسو موږ سره امداد وکړو او زموږ د مشرانو سره نواب لاسه طاهر لا سره او نور مشرانو سره نو دا به ډېر زیات ستاسو شکرګزار یو او ستاسو دپاره یو صدقه جاریه ده ډېره مننه والسلام په محله شریف آباد مسجد الفاروق سره چې کوم دی نو ولاړ یو د مسجد الفاروق الحمدلله په شریف آباد کې د تخبې د اولس او د خاص کر د شریف آباد او د نوجوانانو زمونږ د تورسرو زنانو خویندو میندو او دغه شان زمونږ د سماجي او د سوشل ورکرانو په حیثیت د هغوی په تعاون باندې په امداد باندې الحمدلله دا جومات چې یو ورځ داسې وه چې د دې بنیاد ایښودی کېده الحمدلله ډېر په شارټ ټایم کې چې کوم دی نو د مسلمانانو په امداد او په تعاون سره الحمدلله زمونږ مسجد الفاروق شریف آباد چې کوم دی نو هغه الحمدلله په خپلو خپو باندې ودرېدو او هغه چې کوم دی نو الله جل شانه
پای تکمیل ته ورسو. په هغې کې الحمدلله مونځ باقاعده چې کوم دی نو د جمع اهتمام شروع شوی دی. دغه شان اوس په دې کې الحمدلله زیات تر ضرورت چې کوم دي نو هغه زمونږ د جومات چې د کمیټۍ کوم ملګري دي هغوی زما په خیال سره تاسو وړاندې بیان کړل. خو په دې وخت کې د ټولو نه اهمه ایچو او اهم ضرورت چې کوم دی مسجد الفاروق ته چې په شریف آباد کې دا نو تعمیر شده جومات دی. څنګه چې موږ تاسو ته مخکې اپیل کړی و الحمدلله په مسلمانانو کې دا یو جذبه دا ایماني غیرت شته چې کلم دوی ته د مدرسې دپاره د جومات دپاره دغه شان بل د اسلامي یو مهم یو میشن دپاره چې کوم دی د چندې اپیل وشي او با اعتماده ګروپ با اعتماده خلک با اعتماده ټیم با اعتماده ملګري چې کوم دی هغه موجود دي. نو الحمدلله په مسلمانانو کې جذبه شته هغوی تعاون کوي دغه مسلمانانو په امداد باندې الحمدلله دا جومات او درې چته جومات الحمدلله چې کوم دی نو دا پای تکمیل ته ورسېدو. اوس په دې کې بعضې ضرورتونه داسې دي چې هغه انشاءالله هغه به زموږ د خپلو مسلمانانو وروڼو نه که په ملک کې دننه دي که د ملک نه بهر دي هغوی مخکې امداد کړی تعاون یې کړی دی. د هغوی د امداد دا ثمره ده چې الحمدلله جومات تیار شو. اوس په دې کې سردست چې کوم دی د حالاتو او د وخت ضرورت دا رہی چونکې ملکی نظام داسې دی ملکی سیستم داسې دی چې دلته د بجلی ډېره لویه مسله تقریبا په 24 غنټو کې 16-17 غنټې چې کوم دی لوډ شیډینګ کېږي. نو منځګزارو ته په دې دوران کې الحمدلله جومات خو جوړ شو منځګزار ډېر په کثیر تعداد سره الحمدلله راځي نوجوانان بزرگان او دغه شان دي چې کوم خلکو یې حصه اخیستې هغوی ته به د قیامت د ورځې پورې دا یو صدقه جاریه ده د هغوی ته به انشاءالله دا اجر میلاویږي. زه بیا نن دغه خپلو مسلمانانو ته دا یو میسیج ورکوم دا یو پیغام ورکوم چې ډېره بهترینه موقع ده د نیکۍ ګټلو دپاره. د چا والدین وفات شوي د چا سره نوره داسې څه قسمه د زکات پیسې ورسره یا داسې چې کوم دی نو د هغوی د والدانو دپاره څه صدقات کوي نو د دغه صدقاتو د قبولیت دپاره او د هغوی په صحیح ځای کې د لګېدو دپاره دا یو سنهري موقع ده یو ښه چانس دی چې په دې مسجد الفاروق کې چې کوم دی نو په دې کې د سولر سیسټم چې دا د دې وخت او د حالاتو تقاضا ده او ضرورت دا دی که الحمدلله ستاسو په تعاون سره داسې یو پر دی چې هغه په خپله باندې چې کوم دی نو دا ټول سیسټم هغه د راشي باقاعده د جومات وزټ ته وکړي د جومات د کمیټۍ سره د میلاو شي او چې په دغه جومات کې کم ضرورت دی هغه ضرورت مطابق دی هغه په خپله په خپل لاس باندې په خپل لاسو مبارک دي دغه جومات کې چې کوم دی سولر سیسټم چې کوم دی ولګوي او که ډېره مهرباني. الرحمن الرحیم. خیر الناس مینین په الناسو څنګه چې تاسو ته مشرانو خبرې وکړې زمونږ د مسجد چې دی دا مونږ په چانده باندې جوړ کو زمونږ کم کلي والا چې سم وسو هغه مونږ دې حده پورې راورسو. اوس مونږ مزید خپل کورونه هم دي خپل دغه هم راته په غاړه دي نو مونږ وس والا ته وایو زمونږ د جمعې مونځ دې کې نه کېږي نو سولر سیسټم ضرورت دی چې په هغې کې کلي والا څه نه څه دغه کړي دي خو بهرحال غټ جومات دی غټ سولر سیسټم دی. نو موږ وایو تاسو اوس والا ته اپیل کوو چې موږ سره په دې دغه کې تعاون وکړئ او د جمعې دا مونځ به انشاءالله ستاسو په وساست سره او په ستاسو په تعاون سره به انشاءالله دلته کې دې جومات آباد شي د جمعې مونځ به پکې کېږي انشاءالله. او په دې سکرین باندې تاسو ته به نمبر وي په دې نمبر باندې تاسو رابطه هم کولی شئ او موږ سره په دې کې تعاون هم کولی شئ او که چا وس کېږي چې ټول دغه اخلي نو څه به شیشې ورته موږ منلي دي څه دې ورسره نورې کړي نو انشاءالله دا پلانټ به پرې ولګوو. هغه په حاشي پروموټ کوي هغه جینکو ته چې کوم ګفټینګ کوي نو دغه یو ګفټینګ خیر د دې جومات دپاره هم تاسو وکړئ دغه لالا سره رابطه وکړئ په سکرین نمبر ښکاري او بیا هغه نوجوانان چې کوم د دې علاقې دي او موبایل ته په 3000 او په 4000 د میاشتې یو پیکیج کې خیر د یو پیکیج وباسئ ستاسو دغه یو پیکیج له کبله به په دې جومات کې ډېر کار وشي چې داسې موږ یو کس څه ناسم مرسته وکړو 1000 روپۍ هم وکړو او 100 کسان یې وکړو نو لاک روپۍ ته جوړېږي په هغې د جومات ډېر کار کېږي. نمبر په سکرین چلېږي پښتنو زر تر زر رابطه وکړئ دا یو صدقه جاریه ده کله چې خبر ته تاسو ورکوس کې ستاسو د دنیا نه رابطه ختم شي ستاسو چې کوم عملونه هم ختم شي خو دا عمل چې کوم دی دلته تاسو په جومات مدرسه کې څه لګولي دا صدقه جاریه ده تاسو پسې لکه د چینې در روان نو انشاءالله زما تاسو نه امید دی چې همیشه تاسو زموږ په پروګرامونو کې مرستې کړي په دې کې هم تاسو په دغه نمبر رابطه کوئ دوی سره به خپله مرسته یقیني کوئ که څوک اسم نشي کولی دا ویډیو کم سے کم شیر کړئ کېدای شي د چا د نظر نه تېره شي او دې مدرسې سره جومات سره ډونیشن وکړي نو زموږ او ستاسو به په دې کې ډېره ګټه یو جهان مننه والسلام.